چې یو بچی ته د درې خبرې په دې درو خبرو مهنت پې وکړي، د درې خبرې هغې له د دې ذهن جوړ کړي، د درې خبرې د دې زړه باندې ومني، دغه بچی بیا ډېر ښه بچی جوړېدلی شي او ډېر د کمالاتو والا انسان یعنې دغه بچی جوړېدلی شي. اول چې کوم خبره ده نو هغه دا ده چې دا بچی د 5 وخته لمونځ پابند جوړ کړي. پلار خپل بچی د لمونځ پابند جوړ کړي، دغه پلار به بیا کامیاب وي. دویم نمبر چې دی نو دغه پلار چې کوم دی د دې بچي د رښتوني یعنې د رښتیا ویلو چې په هره خبره کې ته رښتیا بچی ووایه، هلکه که تا ته د نقصان پکې ولې نه وي خو رښتیا ووایه. او چې رښتیا ویونکی انسان دغه انسان بری انسان ده، یعنې د انسان ته الله رب العزت ډېر عزت ورکوي. دغه بچی به د پلار هم فرمانبرداره بچی، یعنې پلار به ښه خدمت کوي. او دریم نمبر چې دی نو پلار په دې بچي کې د خدمت ماده پیدا کړي چې بچیه په کلي کې په کور کې به د خلکو خدمت څنګه کوي، لکه داسې د خدمت ماده پکې پیدا کړي. بیا به دغه بچي کې چې کله د خدمت ماده راغله یعنې پیدا شوه، دغه بچی بیا دې تکبر نه خالي شو. دغه بچی دې کې به تکبر نه وي، دغه انسان غشته کېدلی شي، هم د مور پلار په ښېګړه باندې راتللی شي، هم د ولس. هر یو انسان دې په خپلو بچو باندې دا محنت وکړي. دغه د درې خبرې ډېره غټه مجموعه لري. انشاءالله هر انسان دې په خپلو بچو باندې دا کوشش وکړي، هر یو پلار دې په خپلو بچو دا کوشش وکړي.